أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. سورة بقرة 200 نمبر آیت. فإذا قضيتم مناسككم دی آیات کې الله تعالی د حج 5 نمبر حکم ذکر کړی دی او ورسره د جهالت او کم رواج جو هغه رد کړی دی او بیا به د انسانانو یو قسم ذکر کړی دی چې کوم بدبخت خلک هغه قسم ذکر کړی دی. دې څه کې موږ ویلو چې څلور قسمه د خلکو به ذکر کیږي چې په انسانانو کې د اعمال په اعتبار سره څلور قسمه خلک شته دي. نو الله تعالی فرمایي چې فإذا قضيتم مناسککم، هر کله تاسو پورا کوي احکام د حج خپل مناسک د حج احکام ته ویل کیږي تاسو پورا کوي او د حج احکام چې پورا کیږي انداز چې کوم کله اخرانه په مینا کې شیطان وشته جمرۃ العقبہ وشته شي نو دا غي نه رسته د احکام پورا شي. نو فذكر الله كذكركم آباءكم، یادوي الله تعالی په شان د یادولو تاسو پلاران خپل لره. دې کې رد شو په جهالت پر رواج باندې چې کله په جهالت کې بسر کو حج وکړو او احکام به سر ته ورسول نو مینا کې بیا ناستو او خپل پلارانو نیکونو کې سیوي کولې او د هغوی د بهادرۍ تاریخونه به یو ته بیانول دین اخو استعمال نو او ځنې خلک په کتاب سي او چې په مینا کې وقوف د دې حد احکام د پرواري نورسته په مینا کې وقوف باقي ناجایز ګڼي. نو الله تعالی وایي د سیندا تاسو په مینا کې ذکر مینا کې په پاتې کیږي او الله یادوي الله تعالی په شان د یادولو تاسو پلارانو لراج خپل پلارانو کې څنګه فخر څکولي د څه بد الله تعالی ذکر کوي او دغه څه بنوري نه کوي او اشد ذکر یا زیات هغه نه په یادولو کې. فمن الناس نباز د خلقنا من هغه څوک دی یقول جهابي وایي ربنا ارب زمونږه آتنا راکه مونږ ته په دنیا په دنیا کې یعنی هغه سره د دنیا د لپاره حج کوي چې هغه ته د پیسو ضرورت دی یا د ځمکې ضرورت یا د بل څه ضرورت دی دنیوي څه ضرورت دی دغه د لپاره حج کوي او مقصد غواړي د آخرت سره هیڅ کار نه الله وما له فی الاخرة من خلاق، نه به د هغه د لپاره د آخرت په آخرت کې هیڅ څه چې صرف دنیا غوښتل آخرت کې ولې څه نه. حج کې هر نمونه دعا قبليږي نو بدی و زمانه هر نیک عمل نو دعا قبليږي حج وی عبادت ته راغینه بعد هم دعا قبليږي. نو دعا د آخرت لپاره هم پکار ده دنیا لپاره هم پکار ده جائز دعا پکار ده. یوازې دنیا لپاره حج کول دا ناجائز دي حرام. البته یوم مساله د سیده خلکو په ذهنونو کې غلط پیدا شوی ده. حدیث کې چې کله صالح خانقابی باندې اول نظر پیوز یو کوم دعا وغواړي نو دغه دعا قبليږي ورسته چې په لغ واړي هغه نه قبليږي. نو کله دې د دنیا د سوال وکړو دنیا شو په آخرت سوال وکړو آخرت او دا حدیث دی. نو علماء د هغه باندې باس کړی دی وی چې کله تاسو په خانه کعبه باندې نظر پیوزي تاسو به د دنیا د آخرت سوال نه کوئ، تاسو به دې وایي چې الله پاک د شکر می دعاګانې غواړم هغه ټول لري قبول کړي. د سوال چې ته وکړي دا غیر بعد دعاګانې غواړي نو دا یو خیارتیا چې به د دنیا هم غواړي آخرت هم غواړي ځکه چې تاسو سوال کړی دی هغه کې دا د دوه ټول نو تر اگر کړی دی ایثار کړی دی دا دوه مطلب فاتح حج نه بعد هر دعا قبليږي هر جائز دعا قبليږي ناجائز نه قبليږي. نو هغه کې د دنیا مختلف شي آخرت مختلف شي او یوازې دنیا د لپاره عمره کول یا حج کول دا جرم دی. الله وما له فی الاخرة من خلاق، نه به د دې لپاره په آخرت کې څه دغه حج او عمره هیڅ ثواب تم نه ملوي. ومنهم بعض ربنا من هغه څوک دی یقول چې وای ربنا ارب زمنګا آتنا راکه مونږ ته په دنیا کې حسنه توفیق نه کوي. په حاجیانو کې ځنې خلک داسې دي چې هغه د نیک اعمال او دعاګانې کوي چې الله پاک حج هم وکړو خو دې نه وروسته د نور نیک اعمال او توفیق راکړي. وبالآخرة په آخرت کې حسنه بدل نه کوي. اولنې حسنه مراد توفیق نه کوي مراد دی چې الله تعالی زموږ مزرو کې د نیکی او شوق او محبت پیدا کړي او موږ اسباب راکړي او د ګناهونو کرک او نفس زموږ کې راولاړ کې دا حسنه شي. دیم حسنه مراد د نیکی بدله د مراد ده او دا صرف جنت او الله رضا کې دي شي. نو دې مطلب دا چې شو
چې په دنیا کې د نیکبختۍ زندگی چې موږ بصیرت باندې برابر رواني او په آخرت کې د هغه قربانو د هغه خدمتونو او عبادتونو پوره بدله چې هغه الله رضا او جنت ته هم ته ملاوي شي دا د خیرانو خلکو دعا ده د نیکبخت خلکو دعاګانې نو بعضې په دې حاجیانو کې داسې د چې هغې داسې وایي ربنا ای رب زمونږ آتنا راکې مونږ ته په دنیا په دنیا کې حسنة توفیق ته نیکوي وفي الآخرة په آخرت کې حسنة بدله ته نیکوي وقینا مونږ وساتي عذاب النار عذاب د اور ځینې خلک دې معنی کې خطا کېږي هغوی داسې وایي چې په دنیا کې راکې مونږ ته په دنیا کې نیکي او په آخرت کې هم نیکي نو په آخرت خلک نیکیانې نه کوي هلته کې منځونه حجونه عبادتونه نشته هلته د هغې بدله ده صرف نو په دې وجه باندې په دې مسله باندې اتفاق دی چې اولنۍ حسنه نه مراد توفیق ته نیکۍ دی او دویم حسنه نه مراد بدله د نیکۍ ده اولئک دغه کسان دا مخکې ذکر چې نیکبختان هم ذکر شو او بدبختان پکې هم ذکر شو دغه دواړو دپاره نصیب حصه ده مما د هغه څه نه کسبو چې دوی کړي دي نیکبخت خلکو چې څه کړي دي هغوی ته به ښه بدله میلاوېږي بدبخت خلکو چې کوم بد کړي دي هغوی ته به بده بدله میلاوېږي دواړو د خپل عمل په انجام باندې به رسېږي والله سریع الحساب الله زر حساب کوونکی دی یعنی خلک په دې شک کې نه پرېوځي چې دا ډېر غټ مخلوق دی او ډېر غټ حساب به خدای خبر زموږ نه بر کې کله راځي کې به غټه موقع پیدا شي نو داسې نه بلکې د سترګې په رب کې به ټول مخلوق حساب کتاب ختم شوی او الله تعالی زر حساب کوونکی دی حساب کې څه مشکلات نشته دی لهذا تاسو اعمال به ډېر زر حساب به وشي او دې کې تاخیر او اثارېدل نشته